أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوراني قاعدة تختي نمبر 3. حروف مقطعات. حروف مقطعات. مونږه په دویم او دریم کلاس کې ویلو چې حروف مقطعات دا کم حروف دي او دا د دې ادایګي څنګه کیږي. مونږ د هغې مکمل په تفصیل سره په دغه دریو کلاسو کې ټول تفصیل ویلو. راځو یو کلاس په بل هم اخلو او نور مزید هم وایو چې دا تخته موږ سره مکمل شي. یو کرله پاتې وه. موږ ویلو چې حروف مقطعات چې کوم دي دا د یو نیم صورت په سر کې وړوکې غونته آیات دا راغلی وي او د دې معنی صرف الله پاک ته پته وي. نور دا یو راز دی په قرآن مجید کې چې دا پروت دی. نو مونږ ویلو چې دا اوس دا حرف دی حمیم. حمیم دا ح ده ح او په ح باندې دی کړي زبر او کړي زبر مونږ ویلو چې دا به د الف د یو الف په مقدار باندې به دا اوږده و کړي زبر حمیم. او مونږ ویلو چې مد دا به د 5 الفونو په مقدار باندې اوږده و 5 الفونه. او دا چې په کم حرف راشي د دې صفت دا دی د دې مد چې دا هغه حرف ځان سره اوږدی هغه حرف به مونږ راکاږو. نو ح باندې کړي زبر دی ح او میم باندې مد دی دا به د 5 الفونو په مقدار باندې دا مونږه دا مد دا به راکاږو حمیم. حمیم دا لاندې وسره دا میم دی. نو څنګه حرف جمله به جوړه شي حمیم. ورپسې بیا هم دا حمیم دی حمیم. خدا دې ځای پورې مکمل یو آیات جوړیږي. حمیم عین سین قاف دا په قرآن کې راغلي دواړه یو ځای. ح باندې کړي زبر دی دا به د یو الف مقدار ووایو او په میم باندې بیا مد راغلی دی نو د 5 الفونو په مقدار باندې به دا میم دا راکاږو ځکه چې دې باندې مد راغلی او د مد دا صفت دی دا چې په کم حرف راشي هغه حرف ځان سره اوږدی حمیم. ورپسې دی عین. عین په عین باندې مد دی عین به اوږد کو عین. بیا ورپسې دا غاښونو والا دې ځای پورې دا تور کلر دا تور رنګ والا دا دی سین عین. ورپسې سین او بیا دی اخیره کې قاف غټ قاف درون په دې باندې هم په قاف مد دی دا به عین سین قاف. بیا دی بل خانه کې دی صرف قاف 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 باندې مد دی د 5 الفونو په مقدار باندې وي اوږد کو قاف قاف. او بیا دی ورپسې نون نون. نون باندې مد دی د 5 الفونو په مقدار اوږدول پکار دي 1 2 3 4 5 نون نون. بیا دی الف لام میم. الف په الف باندې
پاتې شو الف. او لام باندې مد دی، دا دی دا تور رنگ والا دا دی لام، او په لام مد دی الف لام. او بیا ورپسې دی دا داسې پروت دا میم، او په میم باندې مد راغلی الف لام میم. اوس الف لام میم چې کوم دی دې نه بعد لفظ الله راغلی الله، حمزه لام زبر الله کړي د الله ها پیج هو الله. دا چې کله مونږ یو ځای کوو الف لام میم اسم الله سره د الله پاک د نوم سره، دا به داسې وایو الف لام میم الف لام میم الله. داسې به وایو چې دواړه دا الف لام میم او دا اسم الله چې کله تړو نو الف لام میم الله. او چې کله الف لام میم ځان له وایو نو الف لام میم. دلته موقف وکړو دلته ودرېدو اين بعد به دا الف دا بیا لفظ الله سره تړو. دلته موقف وکړو داسې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. په وقف کې به داسې وایو او درېدلو کې چې کله مونږ په دې میم باندې وقف وکړو، په دې میم چې کله مونږه وقف وکړو او هغې نه بعد مخکې ځو نو داسې به وایو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. دا په درېمه سپاره کې چې کله سوره آل عمران دا شروع کیږي نو دا د هغې ړومبی آیات دی. دا زمونږ تختی نمبر 3 حروف مقطعات. حروف مقطعات.